ونستعينك على الدرس يا ناصر يا نصير انصرنا صلى الله على محمد النبي الأمي. أما بعد فرمایا باب ليلة القدر. الفصل الأول عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في جزء من العشر الأواخر من رمضان. خاملة سيب ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ديت ليلة القدر ويولي دا قدر معنا دا تعظیم وما قدر الله حق قدره. نو دا شپه د تعظیم وړ دی، ډیره د تعظیم والا شپه ده، قیمتي شپه ده. د قدر دویمه معنا د تضییق، تزویق، یو شی کم شي، جماعت کی کسان دیر شي نو پی تنگ شي. ومن قدر علیه رزقه واما اذا ابتلاه فقدر علیه رزقه. فقدر تنگ کی بدبانی رزق دده. نو دی شپې ته لیلة القدر ولی وی ځکه چې دا د کثرت د ملایکو نه راتنګه شوې ده. دریم قدر په معنا د تقدیر الامور سره دی. په دې شپه کې د امورو تقدیر لیکل کیږي. نو حسین ابن فضل محدث رحمه الله ته چا ویلي چې الیس الله قدر المقادیر قبل ان يخلق السماوات والارض. الله تعالی د دې شیزونو دا تقدیر د دې اسمانو څخه مخکې نه دی لیکلی. دا خو تیر شوي باب القدر کې کنه وایي او لیکلی دی. نو وایي په ما معنا لیلة القدر بیا څه معنا شو چې دې کې تقدیر لیکي. هغه ورته جواب کې ویلي چې سوق المقادیر الى المواقیت وتنفیذ القضاء المقدر. سیب علیه رحمت د لیلة القدر معنا دا ده چې هغه د 50,000 کاله وړاندې چې د اسمان د پیدایش نه مخکې کوم تقدیر لیکل شوی دی هغه د دې کال والا تقدیر راوالي او ملایکو ته حواله کړي چې دا دې کال کې به دا کېږي، دا کېږي، دا کېږي، دا کېږي، دا. نو هغه قبل ان يخلق السماوات والارض هغه کوم یو تقدیر شو کلی طور باندې، او دا اوس لیلة القدر کې کوم یو دی جزئی طور باندې راغلی. تفسیری لباب هغې دا خبره ذکر کړې. نو چې کله دا تقدیر وي په دې شپه باندې ملایکو ته حواله شي نو دفتر د رحمت او د عذاب جبریل ته حواله کړي. د رحمت او د عذاب رجسټر د جبریل شي، او دفتر چې کوم دی د نباتات او د ارزاقو مکایل علیه السلام ته حواله کړي، او دفتر د بارانو او د سیلو او د هواګانو اسرافیل علیه السلام ته حواله کړي، او دفتر چې د سیب علیه رحمت د چا د قبض د روحو او د نیټو د ختمېدلو اسرائیل علیه السلام ته حواله کړي. اوس په دې کې نه دا مسله یاد ولرئ چې دا لیلة القدر د دې امت خصوصیت دی، او که دا به په نورو امتونو کې لیلة القدر وکړي. په دې کې دوه ریګانې. جمهور عالمان هغه دا فرمایي چې دا د دې امت خصوصیت دی، مخکنو امتونو ته دا نه دی حاصل. امام مالک رحمت الله علیه یو روایت راوړی دی چې د مخکنو امتونو عمرونه ډېر سیوا و. رسول الله سره ډېر غم چې زما د امت عمر ډېر کم دی. هغه خلک به په نیکۍ کې ډېر وړاندې تللی، زما د امت عمر کم دی نو نیکي به کمی.
نو الله جل جلاله ورلره لیلة القدر ورکو چې دې کې د یو شپې عبادت دا بهتر دی د څونه د زرو نه میاشتو نه نو څه د پاسه 3 اتیا کال د پاسه وګوره د 3 اتیا کالو نه څنګه بهتر دی نو په دې نقطه باندې ځان پی کوئ د نسیت مولا پکې راپاڅېدو ګنټې پکې قرآن شریف ولوستو ګل خان استاد راپاڅېدو او د پکې پاو وخت ولوستو نو د 3 اتیا کالو د ګنټې ثواب وشو او د 3 اتیا کالو د پاو ثواب لکه د چې 3 اتیا کاله پاو 15 منټه هر ورځ عبادت کړی څه د پاسه 3 اتیا کاله او لکه د چې ګنټه عبادت کړی وي څه د پاسه 3 اتیا کاله هر چا خپل مقدار باندې ثواب دغه کېږي دا ملاوي بلکې دومره نه دی د 3 اتیا کاله څه د پاسه پکس دانه د دې نه بهتر دې په ډبل به څوم نشي د دې په ډبل باندې به څوم نشي اتشری او شپږ 166 یو سل او شپږ شپېته یا اووه شپېته کال ډبل نه د بل طالب په اخلاص لږ ډېر هغه په 53 دی بل د پاره په 4 چند دی بل د پاره په 100 چند دی بل د پاره په 1000 چند باندې دی 1000 چند باندې چاله راشي لکه 10 لاک کال کې دی عبادت کوي 10 لاک لري زیاته دی به خبره راځي خدای جل جلاله دا خیرون ټکی راوړو په دې کې ټوله خبره پټه کړه چې بهتر خدای د 3 اتیا کالو نه خو څونه بهتر دی 2 چنده 3 چنده نو هغه په نیت او په اخلاص پورې اړه او تعلق نیسي نو پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم خفو دا دغه ورنه راغلی د امام مالک رحمت الله علیه دا روایت نه مسند نقل دی او نه مرسل خدا د 4 روایت امام مالک د سیدی نه مسند دی او نه مرسل دی خو د اصول د شریعت سره مخالف نه دي نو دا قابل قبول دي بلکې بدر الدین عینی په دې کې نور روایت راوړي دي په عمدة القاری کې جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه راوړي دي په در المنصور کې او علامه قسطلانی رحم الله راوړي په ارشاد الساری شرح د بخاری کې چې دا د دې امت خصوصیت ته نور امتونو عمرونه ډیرو الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم رضا ورکړو د دې لپاره اجیسب چې د دې امت اجر او ثواب په کامل او مکمل وګرځي زیات په وګرځي دا د جمهور عالمان روایت بل ردا د ابن حجر سے ذکر کړی دا او حافظ ابن کثیر سے هم ذکر کړی دا چې دا نور امتونو ته ملاوا د پیغمبر د ژوند پورې چې پیغمبر به د دنیا نه لاړ نو ورځ دا شپه به د هغې نه بیا لاړ ابن کثیر سے دې له ترجیح ورکړی او حافظ ابن حجر هم دې له ترجیح ورکړی دا چې مخکنو امتونو ته ملاو ده که تاسو خیال کړی ډېرو تفاسیر دا لیکلي خو تفسیرونه مو کتلي که نه انی رأیت 11 کوكبا د دې د لاندې فسیري لیکلي چې دا ورځ دا شپه د جمعې وه او دا شپه د لیلة القدر دا شپه د لیلة القدر نو هغې دا ویل چې نه دا ټولو امتونو ته میلاو ده مسند احمد هم په دې باندې 5 کې روایت راوړی ابن حبان بزار خو په هغه روایتونو په سند کې مرسد بن عبدالله الزمانی دی دا مرسد راوي مرسد یا مرسد دا راوي مجهول دی نو ګوره نورو امتونو ته چې دا په کوم روایت کې راغلی چې په هغه روایت کې یو راوي مجهول راغلی
غیصه پیش ولی ملایان مجهول راوی پکې نه راغلی دی ملا صاحب دا به کوم ځای کې بدایي بسم الله الرحمن الرحیم دا شپه به په کوم ټیم کې حافظ ابن حجر رحمت الله علیه د علماو اقوال لږ څه کم 50 اقوال په دې کې راوړي چې دا شپه کوم ځای کې فکر دی نه داسې مضبوط یو څو اقوال په نظر راوړم یو زمونږ قاضي خان علامه جساس عبدالله بن مسعود ابن عباس حضرت اکرمہ دا ټول د دې خبرې قائل دي چې دا په دې ټول کال کې د په کوم میاشت پورې مختص نه ده د ټول کال کې یو شپه ده نو بس پته دې کومه شپه خو د دې نه جواب دا دی روایت مسلم شریف دی کې جواب دا دی مولا صاحب چې دا دی صحابه عبدالله بن مسعود خلکو ته وایي چې ټول کال کې د داغه مقصد بدل په خپل خپوي چې دا په رمضان کې ده اخیری عشره کې ده په ټول کال یې ځکه یادو چې دا خلک لږ عبادت وکړي د نور شپو عبادت دغه پیدا پرې کولې ده ګوره دا 2088 نمبر روایت ته وایم مولا صاحب به دوباره نه وایي 2088 کې د وخت کې وعن ذر بن عبيش قال دي وسألت ما تقول قول بي بن كعب رضي الله عنه فقصر الموت وجه نافع استورد ابن مسعود رضي الله عنه يقول وای من يقوم الحول هغه څوک چې قائم دي کې سلامت کال د عبادت هغه څوک من هغه څوک يقوم چې قائم کې الحول ټول کال نو دې به ورسیږي ليله القدر ته فقال ابي بن كعب رضي الله عنه رحمه الله الله دې رحم وکړي عبد الله بن مسعود باندې اراد غدا اراده کړی دا الله يتكل الناس چې عمل پرې دي دا خلق ټول بیا دې صرف رمضان په اخري عشره کې تهجد کوي د نور کې به اما خبردار انه قد علم ذا تخفت لا جدا پر رمضان کې دا او دا متفضل جدا په عشر اواخر کې دا او دا متفضل جدا شپه و اجتماع دا ورګه ټارګټ یې کړل او ثم حلفا به قسم قالو استثناء نه کولا ان شاء الله یو سره نه ویل پر رب العزت مې قسمي چې انها ليله 27 دا و اجتماع شپه دا فقلت بأي شيء تقول ذلك يا ابن المنذر ليس الدنيا بالعلامة يا فناخ التي يغا خبر راكل مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم انور چې راخيني په دغه ورځ باندې لا شغاغ لها فالوشي ولر النبي لا شغاغ لها فالوشي ولر النبي رواه مسلم کذراله عبد الله بن مسعود ټیک د چې دا فتوا ورکړی دا هغه کې دا مقصد دی دوی مله دا ابن عمر رضی الله تعالی عنهما غوي او زمونږ امام اعظم ابو حنیفه صاحب وایي چې دا په دې ټول میش کې د رمضان او شوافع بعضو دا خبره غوره کړې ده او حنابلة هم دا خبره غوره کړې ده المغني ابن قدامه دریم جلد 179 کې ګوره مصنف ابن ابي شيبه په دې روایت راوړی دی چې ابن عمر صاحب وایي چې دا په صحیح سند دی چې دا په ټول رمضان کې ده په ټول رمضان کې ده بلکې صاحب علیه رحمت داسې پکې ده چې چا په 19 د رمضان لیدلې ده 19 د رمضان دریم قول په دې کې دا چې ګرځي را ګرځي کله رمضان کله غیر رمضان کله د رمضان په اول شپو کې کله په اخر شپو کې ګرځي را ګرځي څلورم قول دا دی چې د رمضان په اخري عشره کې دا اکثر احادیث په دې باندې دلالت کوي چې دا د رمضان په اخري عشره کې ده او په اخري عشره کې به کم جيب کې دا کراوي بس چا لیدل دا الو وای نو علمي باس خو بداله چې شوافی او مسلک دا چې دا به یو اجتماع شپه د دې ټارګټ دا په کې یو اجتماع شپه
شلمه روژه چې ختمه شي او دا خلک اوله دغه باندې اعتکاف ته راشي دغه شپه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې زما نه هیره شوې ده چې کومه شپه باندې وه په دومره مې یادېږي چې په هغه شپه باندې باران شوي و خټه کې موږ سجدې لګولې دي دا راوي وایي هغه یویشتمه شپه جمهور عالمان دا وایي چې یاره دا اوویشتمه شپه ده کومه شپه ده مناسب اوویشتمه شپه ده جمهور د اوویشتمې قایل او بعضې نور عالمان دا فرمایي چې دا په دې طاق شپو کې د طاق شپې تاسې کې څوک پېژني یا هم نه پېژنئ هم نه پېژنئ ملا صاحب 21 دا ایده کوي د شیخ زکریا صاحب تحقیق دی دا طاق شپې کومې دي چې میاشت د دېرش دي نو بیا یې دغه حساب دی ویشتمه دېرشتمه پنځهویشتمه اوویشتمه یو کم دېرشتمه او که چېرته میاشت د یو کم دېرش دي نو بیا شلمه شپه دویشتمه شپه څلېرویشتمه شپه داسې پسې لاړ شي لنډه دا ده چې اخري حشره پکې ټوله راګیره ده مین د کال کې کتلې وه کتاب دی که دغه تحقیق هم علماو کړی دی چې لکه دا خو د من د کال کې ډېر بزرګانو لیدلي دا د دې بزرګ خپل څه خصوصیت یا دا د دغې لیلة القدر نه علاوه بله یو شپه داسې شته اوس یو څو ورځې وړاندې هم دا شپه په یو عجیبه نظارو باندې و نو هغه داسې یو هسې ته کې دغې دا شپې بغیر د لیلة القدر نه بغیر لکه یو شپه په دې ټول کال کې داسې ده چې په هغې باندې مرض نازلېږي د اسمان نه دا د چهارشنبې شپه یې دا پکې نه لګي داسې پکې یو شپه شته بله دا د لیلة القدر والا ده په دې باندې بس قول دا دی چې دا په دې رمضان په اخري عشره کې ده اوس مې پوه شولې نور دا ته چې کوم دا ډېر عالمانو عوام دا نښې نشانې په دې نورو ټیمونو کې موندلي دي نو دا راځه ملا صاحب اوس د چا د بعضې عالمانو رایه دا ده چې د مې چې یو کم د 21 23 25 او بعضې وایي 20 او 22 او 24 په دې اندازه او شیخ ابوالحسن صاحب وایي چې دا زه تاسو ته په څه ټیم خطاب کوم شاه طالبانو ته یې ویلي یو دا هغه وینا ده شیخ ابوالحسن صاحب وایي چې زما نه یو کال هم دا نه ده په اوس شوي چې زه بالغ شوی یم زه یې نه وایي هغه وایي شیخ ابوالحسن صاحب نو هغه وایي ما پې دا تجربه راغلې ده که دا رمضان د اتوار په ورځ لومبۍ روژه راشي نو بیا یو کم دې شپه باندې لیلة القدر او که رمضان د ګل په ورځ باندې راشي نو بیا یې په یویشتمه باندې ګوره او په هغه بیره د ګل په ورځ رمضان چې رسول الله په یویشتمه شپه لیدلی و او که د منګل سې شنبې په ورځ باندې دا لومبۍ دغه راشي دا روژه نو بیا یې په 27 رمضان باندې ګوره او که د چهارشنبې په ورځ لومبۍ روژه راشي بیا یې په 29 ګوره او که د جمعرات په ورځ باندې لومبۍ رمضان راشي نو بیا یې وروره په 25 باندې ګوره او که د جمعې په ورځ باندې لومبۍ روژه راشي بیا یې په 27 باندې ګوره او که د هفتې په ورځ باندې دا رمضان راشي نو بیا یې په 23 باندې راځي په 23 بیا راځي د اتوار په ورځ 29 د ګل په ورځ 21 او د منګل په ورځ 27 چهارشنبې په ورځ 29 بیا د زیارت جمعرات 25 جمعې 27 که د هفتې په ورځ راشي بیا چې دی بایزید بستامي رحمت الله علیه وایي چې ما 2 کرته لیدلې ده دواړه پیرې مې په 20 د رمضان لیدلې ده
وشتم باندې ابی بن کعب قسم خوړلی چې وشتم شپه ده او په دې باندې عبدالله بن عباس جزم کړی دی چې دا وشتمه شپه ده. عبدالله بن عباس وی تاسو سوچ وکئ وی سماوات الله و پیدا کړي ځمکې وی و پیدا کړي دریابونه و پیدا کړي ورځې و پیدا کړي خلقنا من سبع من یې د اوو نه پیدا کړي رزقنا من سبع من ته رزق د اوو نه میلاو دی وی دا ټول اوو لها سبعة ابواب او سبعة طرائق هر څه وو وی وشتمه. عبدالله بن عباس وی تاسو لیلة القدر دې ټکي ته وګورئ دا څو ټکي دي څو حرف دی نه او دې صورت کې څو پیرې ذکر دي 3 پیرې نو 3 نما 27 دا ضرب یې ولا ورکړی ها انما عبدالله بن عباس فرمای وی تاسو دا صورت شروع کړئ دا کلمات شمار یو کلمه دویمه کلمه دریمه کلمه هيا کې ضمیر لیلة القدر ته راځي دا وشتمه کلمه دا کومه ملازم وشتمه کلمه دا ټول دلایل په دې باندې راځي دا سره ملازم وشتمه وشتمه باندې حرمینو شریفیانو کې ختمونه کیږي د لیلة القدر په شپه باندې عبادت ډېرې نو درېشتم پکې بهتر شو په درېشتم باندې هېڅ دلیل نشته. انیس الواحدین کې راغلي دي من قرأ سورة العنکبوت وسورة الروم في ليلة 23 من رمضان فهو من أهل الجنة. دا خالص موضوعي روایت ذکر دی دا مسله پکې نه راغلې. درېشتم باندې په احادیثو قرآن شریف کې کوم دلیل دا نشته. اسی عبادت خو په کې باندې کوي تلاوت یې کوه چې کوم کې خو د دې دوه سورتونو تخصیص او په دغه کې باندې تخصیص چې دی مناسب دا ثابت نه دی. بصری فرمایا انا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بدا یو نقطه قرآن کې چې پاتې شو هغه به دې اخوا ذکر روانه انته دې او بل دغه تنبیه مصیبه لري رحمت شي په خبره باندې کوم ځای کې روان دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ولې دا کړی دا او دا روان دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا شپه ولې پټه پاتې شوې ده د هغې وجه به درته دغه ووایو انشاءالله. نو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم تحروا تاسو تلاش وکړئ د لیلة القدر تحرا په ښه محنت سره د یو شي تلاش ته وایي په وتر کې د 10 اواخر د رمضان رواه البخاري. قال نو دې فرمایي ان رجال بشکت شهید اصحاب د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې ته لیدل شوی ولایت القدر په منام کې په سرول اواخر کې فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکمان کوم په خوستا سبحانه چې دا موافق شوی دی په هغه اواخر کې فمن كان متحريها فليتحرى في السبع الاواخر متفق عليه التمسوها في العشر الاواخر من رمضان ليله القدر في 9 تبقى في 7 تبقى في 5 تبقى چې نه پاتې شوی و پاتې شوی او بيزو ټول دا تاخ شپې دا لیدا یادې خو تاخ کې دا خبره ده چې دې شو د میاشت کې یو کم مثال څه پته ده. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف اعتکاف کړو د 10 اول د رمضان نبی اعتکاف کړو د 10 اوسط په قبه ترکیه کې او بیا راکار قسم مبارک فقال اني بشک د امام اعتکاف کړو د 10 اول التماس کوم نه دیش په بیا اعتکاف کوم د 10 اوسط او بیا ما تر تا ګوګل شو نو ما ته ویل شو چې دا په 10 اواخر کې د فمن کانا اعتکاف معي پر یاد کې بولان اعتکاف کې 10 اواخر په تاخیر سره دي در شوی دا خود شوی دا ما ته د شپه او بیا ما نه یې را شوی دا او په تاخیر سره ما لیدل په ځان دره چې ما سجده کوله او وګور کې په خټه کې د سبا دا غینا سبا جمع بیا چې من کوله خطا بل تمسوها في العشر الاواخر والتمسوها في كل وتر. قال رويد راوي چې باران شوی فمطرت السماء وراوريدلی باران تلك الليله او دا مسجد چې دی على عريش د سفر نو على عريش د سفر او وقفل مسجد نو رات سیدلو دا جمعه نو ما فبصرت ما لیدلی عین یا رسول الله اسلام دوان سترګي خا فبصرت لیدل کړیو عینا یا زما دوانو سترګو رسول الله صلی الله علیه وسلم لرا
او په مخ مبارک د علیه السلام باندې اثر د اوبو او د خټیو د سبا د یویشت مینا متفق علیه بالمعنى واللفظ مسلم الى قولي فقيل لي ان هذا شرف عشر الاواخر كي والباقي للبخاري وفي روايه عبد الله بن انيس رضي الله عنه قال الاشبد درشتمنا وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لا فرمائي چې كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد کوشش به کو فاشل اخر کې ما هغه چې کوشش نه کوي په غیره بغیر داغه کې رواه مسلم كان رسول الله اذا دخل العشر شدنه مضبوط به کو میزره ایزار لم خپل او ژوندۍ به کو شپه خپل په صلات او ذکر باندې ولا بیدار به خپل اهل وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لا فرمي قلت معاوية يا رسول الله ألا يتخبرك بشك ما إن علمت كذا معلومة ما كما شبد ليلة القدر ما أقول فيها قال كوني ويا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني دا دعاء سندي صحيح هذه وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التمسوها إن ليلة القدر تلاش كي في 9 يبقينا أو في 7 بوك يبقينا أو في 5 يبقينا أو 3 أو آخر يا أخير شبلا صحيح وعن ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القدر فقال هي ذاكرة في كل رمضان رواه أبو داود كون بكداران رواه سفيان شبان ولكدار وين ضعيف دي أبو إسحاق السبيعي بكيده او ابو اسحاق سبيعي په اخره کې د دې باندې اختلاط راغلی دی وعن عبد الله بن انيس رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله انني بشكل ما لقار باديه سره کې سره پکې اوسېږي اكون في حاجز باغی کې ما دار الاقامت دی او زه چې دې منځ کوم باغی کې بحمد الله نو فمرني بليله فمرني امر وکماتا بلیلة په یو شپې باندې چې زه نازلېږم هغې لره دې جومات ته درېشتمې شپې لره شخیره لابنه کیف کان ابوک داخل بشو جومات ته چې کله به یې مونځ وکړو د مازدیګر نه به وتلو نو د هغې نه دپاره د حاجت تر دې پورې چې مونځ بیا وکړو سبا فإذا صلى سبحانه وجد من دبيك خپل دابې لره په باب د مسجد باندې فجلس عليها ولحقوا بوسط وشبي باديتي خپل بادي خپل دار الاقامه پوری رواه ابو داود صحيح الفصل الثالث عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى قال فرمای قال النبي صلى الله عليه وسلم راوت النبي پاک صلی الله علیه وسلم خبر را کې منګه بليله القدر فتلاحى رجلان نو جګړه کوله یو 200 مسلمانانو یو چې دی عبدالله د ابي حضرت وی رضی الله عنه بل کعب بن مالک رضی الله تعالی د دې کعب بن مالک رضی الله عنه په دې عبدالله سے باندې قرضه وه د دې مختله هغه پکې ټال مټول کو دقې باندې لانجه وه رسول الله راوتو چې خو د دې جګړې د وجې نه اډر یې خبرې ورکوه چې دا ده خو د جګړې د وجې نه بېرته خبره واپس شوله رسول الله صلی الله علیه وسلم دې کعب ته وویلې ویل زع من دینک هذا وام الیه اشاره یې ورته وکړله چې داسې نیم چې دغه کړه معاف کا هغه ویل الله پیغمبر فعلت ما دا کار وکړو نیم کار مې ورته معاف کړو نو عبدالله ته وویلې قم فقده پاڅېږه او دا حق ورته چې دی ادا کوو په بخاري شریف کې به یې داسې راغلي حق ورته ادا کړه ښکلې فیصله ولې نبي اسلام وکړه چا قرض ورته وی چې ته قرض لږ کم کړه دی بل ته وایي چې شا به کتې پوره کړه نو لانجه څه شوله ختمه شوله نو ګوره د څه د وجې نه موږ نه لیدل القدر پټ شو د جګړې د وجې نه او بل روایت پکې راغلی دی په هغې کې داسې دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په خوب کې ما ته دا شپه راښودلې شوله ما د ملیک راغلی و چې زه ورته دا شپه درښیمه ته دغه شه زه تا ته دا شپه در وښیمه دا شپې ما ته راښودله خو په دې راښودلو کې فایقظني بعضو اهلي چا د خوبه زه رابیدار کړمه نو بس پاتې شو دا دواړه مسلې چې معلوم شوې یو جګړې باندې کوي یو چې څوک ودو نو هغه رابیداروي او بیا خاص که فوجدار را خوب نه رابیدارول ولې ممنوع دي نومه عبادت او څوک د عبادت نه ایستل
دا خو ممنوع دي نو روژهدار باندې خوب داسې نه چې مونځ یا څه دې قضا کېږي یا یې ته ویلي د راپاڅولو مناسب دي خو بیا بېله خبره ده هسې به څوک راپیداری دا مسله شوه د ابوهریره صاحب په حدیث کې را چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو هغه اوږده و بېرته ترې واپس لاړم بیا ونه راغلم بیا څه ایښو نو ګوره ولې نه رابیدارولو په دا رابیدارولو خو لمونځ نه لیلة القدر شپه تلې ده رانه پټ تلې نه ده خو پټه شوې ده رانه او نور دا د الله په حکمتو دا یې پټه ساتله پټه ساتلو کې حکمت دا دی چې خلک عبادت باندې شپه باندې وکړي وعن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله اذا كان ليله القدر كشف القدر سره نازل شو جبريل په کبکبه کې په یو جماعت کې د ملائکو نام یصلون چې دیو استغفار وای په هر یو بنده چې قائم یا قائل وي ذکر د الله عز وجل کوي فاذا كان يوم عيدهم يا يوم فطر باع بهم ملائکته فقال يا ملائکتي صد بدلا د اجیر چې هغه پوره کې خپل عمل لاره دی وي ای زموږ رب جزای دالا شي پوره ورکړي چې د اجر زده وي ای زما ملائکو عبیدی و ایمای بندگان زما ویندو زما قضاو پوری کړل فریضه زما چې روزه وا په دیو باندې او بیا راوتل یو حجون چې چغي وی ال دعای دعا او ذکر تا دې ته دغه شو دا راوتل ورپسې ته کې وایا ها وعزتي وجلالي وكرمي وعلوي وارتفاع مكاني ارتفاع المكان دا نه چې مکان دا ټول کنایه د عظمت شان د باری تعالی نه خامخا بد قبول والے حکم دی ولرا دعا به قبول کم نو به وای واپس شي قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات دې خلقو ټول ګناهونه په نیکو بدل شي په يرجعون مغفور الله الکه دا ګناهونه په نیکو څنګه بدلېږي ها ګناهونه په نیکو څنګه بدلېږي نو ګوره دې ځای کې ګناهونه لیکلي په خطا دا 2 دا 3 دا 4 دا 5 دا 6 دا ټول ګناهونه دي چې دا کله ماپ شي نو بیا دا ځای به خالي پاتې شي نو د رجسټر کې خالي ځای ملیک نه پرېږدي او د خالي ځای ورته بیا 2 3 4 هغه ورته د نیکۍ نه ډک فکر دی راغلی نو دې ته وایي بدلېدل د ګناه په نیکۍ باندې حساب دا و په شددي کې اسرم بن حوشب دی متروک دغه دا راوي دی خادم دا دغه چې راشي دا جبرئیل امین دا ګوشو دا رحمتونه راوړي په دې ټول خلکو تقسیم دی وای موږ سره خدای لږ رحمت باقي پاتې شو په خلکو تقسیم کو بیا دا رحمت ختم نشو نو الله پاک د طرف نه ډروشي چې په دې په باندې کوم ماشوم پیدا کیږي دا رحمت هغه ولور کیدا پاتې چې په دغه شپه ورځ باندې کم یو ماشوم پیدا شي وي کده کافر نه وزيږي په دې د ایمان نصیب کوي د دې شپې دومره خصوصیت دی استاد باب د بیان د اعتکاف کې اعتکاف خو سیبانو تاسو دا لیلۃ القدر باندې لیلۃ القدر بشپا د ګناه په زیاتېدو باندې کوم دلیل نشته دی خدا محرومېدل د لیلۃ القدر نه بل دا په نفسه غټه ګناه ده نو اعتکاف په لغت کې دی ته چې یو ځای کې سړی پاتې شي په اصطلاح کې المکث فی المسجد من شخص مخصوص بصفة مخصوصة مرقات د ملا القاری فتح القدیر کې لیکلي دي وایي دا اعتکاف په 3 قسمه باندې دی یو خو واجب دی که چا په ځان باندې نظر کړی وي چې زه به اعتکاف کوم او دویم مسنون دی د رمضان په اخري عشره کې او دریم نفل دی نفل خو هر ټیم سړی کوي د نفل اعتکاف دپاره زیاته موده څومره ده نو هغې دپاره هېڅ حد نشته که سړی ټول عمر اعتکاف ته کښېني کښېناستی شي خو په کمه موده کې اختلاف دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي چې د یو ورځ نه کم اعتکاف نفلي نه کېږي ابو یوسف رحمت الله علیه وایي چې اکثر حصه د ورځې دومره نیت کوي شي لکه ورځ څو ګنټې ده مثلا
12 ګنټې ده نو 8 ګنټې 7 ګنټې سړی اعتکاف کوي د دې نه کم نشي کولی او امام مالک او امام محمد رحمهم الله فرمایي چې لا حد لاقل مدته اقل مودې هیڅ حد نشته دی و یو سکند یو منټ اعتکاف کوي او فتوا امام محمد سے په قول باندې د دقه ظاهر الروایت ته شامل ملاوي په دقه باندې فتوا ده 2142 کې فتوا په دقه باندې تاسو لکه نو جمعه ته ځئ اعتکاف نه دی ښه فکر دراله زه اوس هم اعتکاف نه باندې راغلی نو ته سنت الاعتکاف معدوم فی هذا المسجد فکر مراله چې کله تاسو جمعه ته رانه وځئ نو د جمعه دعا وای خیخ پر وړاندې کوي د پیزار نه ګڅ خو باسي او دغه لمفتهلی نبا بيدا دغه پکې وای انا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اسلام کا نیات کہ وہ اعتکاف بے کو عشر اخر رمضان نہ ترنی پوری شفاعت بدل اللہ تعالی بے اعتکاف کا زواج من بعد متفقون علیہ و نباس کان اسلام اجود الناس ډیر زیات سخاوتی مو د خلقونه په خیر باندې او ډیر اجود هغه چې په رمضان کې و جبرئیل السلام ملاقات کې د بل سره کله ليله په رمضان پیش کو یا یغرض علیه پیش کو په جبرئیل باندې نبی پاک علیہ السلام قرآن د قرآن د رمضان کې به گردان کول گردان اوسم قارین ډیر کوي نو فیضا لک یهود جبرئیل کان اجود دا بڑی رجود په خیر سره دلیه مرسلا د سلی بدمنا سخاوت نه کوي که رسول الله صلی الله علیه وسلم کې سونه سخاوت دا به فرمایلو چې کله اوس جبرئیل ملاوي دلو قرآن شریف په رمضان کې متغیر ډیر راتلو ځکه به سخاوت دی رمضان کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سخاوت ولې ډیر کوو ځکه چې نبی علیه السلام سره څومره د جبرئیل ملاوېدلو دومره نبی علیه السلام سخاوت کول او په دې رمضان کې به ورسره ډېر زیات ملاوېدو هره ورځ به ورسره ګردان کولو نبی علیه السلام ورته قرآن شریف ورخاورولو لنډه دا ده چې د قرآن شریف سره سخاوت دا وعن ابي هريره رضي الله عنه قال دا فرمای کان یعرض پیش کولی وشو نبی اسلام باندې قرآن آری او کال مرتن پیش په د باندې دوزلا فقال اعتق بيزا وكان يعتكف كل عام 10 اعتكاف 20 في العام الذي بيزا وانا عائشه قال رسول الله اعتكف كيف اعتكاف كنا نزدي بكم السر مبارك نبی اسلام په جمعات کې نو ما ولا ګمنځولو سرګ منځول ښه او دا چې ثابت شي بي بس کوي خدمت کوي په دې باندې نو په دې کې روان دي په خدمت خدمت شته کنه شته نور نبی اسلام نبی سرګ منځول تاسو ته ما ویل چې تاسو نه دي څنګه دي اخبار موالات تسنن وترك تدليس واخباره سنه وكان لا يدخل البيت الا لحاجه الانسان متكف من ذكر عن ابن عمر رضي الله عنه ان عمر سال النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نزلت في الجاهليه نظم بكل الجاهليه كي اعتكافكم ليله في المسجد الحرام او بنظرك الفصل الثاني عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الاواخر من رمضان اعتكاف ولكم عام بدا قال فلما كان العام المقبل اعتكف 20 غلست قزاشو وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قال كان رسول الله اذا اراد ان يعتكف فصلى الفجر بیا په داخل شو په خپل معتکف کې سار نبی علیہ السلام اعتکاف سار نم جایز دی ماخام د باغ نه مخکې ده کان نبی اسلام یعود المریض په دې حال کې چې معتکف وو تیرې دبا کما هوا څنګه چې وو اسبو تیرې دبم او سیبا ولا یغرج يسأل عنه تاریج به کولو ولا یغرج یعنی درنگ بینه تیراو د ګرمۍ د وجې نه غسل نشي کولی وعنها قالت السنة سنة لي فموتكم ماني ذلك ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس نوم سقيم إلا له ولا يباشر مباشرة سنك ينبو زيد فهذا حاجته إلا لما لا بد منه مقدار البارج لا بدي بداغنا اعتكاف نشته مگر سند روزينا اعتكاف نشته مگر مسجد جامع کې پنځه منځونه پکې ان النبي اسلام كان اذا اعتكف طرح له هو غرزه وجه البار فراش له سريره وراء نور نشته وراء
وراء اسطوانة التوبة هل تخبل استني دي خان يوم في اسطوانة التوبة دا أنزلم قال في المعتكف ويتكف الذنوب ديجي بندي گناهون لرا ويجزل من الحسنات كعامل الحسنات كل يسوق بيتكام في ناس تينز مكي بمخجز خلقنا كي دد طول نيكون سواب كيجي كتابه فزائل القرآن